بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مکه سبق منګه دا وې چې مسند الیه دا بکله کله د مقتضا ظاهر خلاف راځي. د مقتضا ظاهر خلاف مطلب دا دی چې ظاهری حال به تقاضا کوي چې دې راوړل شي لګه اسم ظاهر به هغه بده باندې موږ ضمیر راوړو او ضمیر به راي بده باندې اسم ظاهر راوړو. لکه دا اسم ضمیر بده باندې چې اسم ظاهر راوړو په تیر سبق کې موږ ویلو چې یا بده اسم ظاهر ول اسم اشاری په صورت کې راوړو دا بیا 500 صورتونو آیا بده اسم اشاری نه علاوه بل اسم راوړو اسم ظاهر راوړو او بیا به دا اخرنه ول شو چې دا موږ رسسه د پر راوړو نو ایږي ادخال الروح یا دا د لپاره چې د مخاطب په ذهن کې دا خبره خه مضبوطه شي د تقویت په پیدا شي او د استعطاف لپاره استعطاف د رحم طلب کول لپاره لکه دا ویل شو چې الهي عبدک العاصي اتاکا نو دلته ازل غوډه پکارو چې الهي انا العاصي اتاکا او دا انا په ځای باندې د عبد اسم ظاهر ویل وزه د خبره ده کنه چې د اسم ظاهر په ځای باندې ضمیر ویل د اسم ظاهر چې کنه دا په حکم د غایب کې نو کله کله په کلام کې التفات راځي. التفات دې ته ویل کېږي التفات خو په لغت کې په معنا اوړېدل راوړېدل خې طرف ته غس طرف ته اوړېدل او په اصطلاح کې دې ویل کېږي چې کله یو زیږي کې خبره روانه د غایب نو د غایب نه ووري خطاب ته ووري یا د خطاب نه ووري غایب ته ووري یا د متکلم خبره شروع ده د متکلم نه خطاب ته ووري ده د متکلم نه غایب ته وړي دا یا د خطاب شروع ده د خطاب نه غایب ته وړي دا د غایب نه متکلم ته وړي دا هغه پوه شو به معنی د التفات وای نو د التفات شپږ صورتونه دي. التفات څو صورتونه دي؟ شپږ مطلب درې ضمیرونه دي یو د غایب ضمیر دی او یو د متکلم ضمیر دی یو د حاضر دی. نو د حاضر نه لول ګوره د مخاطب نه اوړېدل تکلم ته د مخاطب نه اوریدل غایب ته وشول. دویم نمبر صدرم چې د غایب نه وړي تکلم ته د غایب نه وړي حاضر ده او دودا شو او دودانو نو شپږ صورتونه شټولو. نو څنګه چې په دې اسم ظاهر کې دا اسم ظاهر د غایب په حکم کې ده اسم ظاهر د څه په حکم کې ده د غایب په حکم کې ده. نو څنګه چې د غایب نه خطاب ته اوریدل شوی دي په ځای کې الهي عبدک العاصي اتاکا دا عبد په ځای باندې انا په ځای باندې عبد ویل کنه نو دلته د تکلم نه اوریدل د غایب ته نو دا د دې سره خاص نه بلکې د دې نه علاوه په نور صورتونو کې هم دا التفات راځي نه د مسند الیه سره خاص ده او نه دا صرف د دې سره خاص ده چې دا به غایب نه اوړي د تکلم نه به اوړي غایب ته بلکې څو صورتونه دي شپږ صورتونه دي څو صورتونه دي شپږ صورتونه لکه پوه شو به معنی شپږ صورتونه پوه شو کوم ریپورت ته وباسما ګوره لکه دا غایب ده کنه نو دا غایب نه یعنی کلام دا غایب روان ده د دې نه دا وړلو تکلم ته وړلو او دویم چې نه دا وړلو ستا حاضر ته یا حاضر ده نو دا حاضر نه وړلو تکلم ته او دا حاضر نه وړلو غایب ته پوه شو او یا تکلم روان ده متکلم او متکلم نه وړلو غایب ته او متکلم نه وړلو ستا حاضر ته دا څو صورتونه دي او دا د دې سره خاص نه دی چې دا صرف په مسلم لیگ کې کیږي بلکې د مسلم لیگ نه علاوه په نور کوم کیږي. پوه شئ د دې مثالونه وځ قرآن مجید نه او د دې التفات ویل کېږي اوړېدو تا او په اصطلاح کې د یو ضمیر نه بل ضمیر ته اوړېدل دي تاسو وي د التفات وایي هغه پوه شئ به معنی نو د دې مثالونه وځ قرآن مجید نه ورکوي وما لي لا اعبد الذي فطرني وما لي لا اعبد الذي فطرني وما لي کیسه شه ده تکلم ته کنه الا اعبدک تکلم ده کنه فتورنی کې څه چره تکلم ده و الیه ترجعون فترجعون کې څه ته وړو مخاطب ده ترجعون مخاطب څه غلا واښه به معنی مخاطب ته وړو یا هو الذی ارسل الرياح الله پاک ذات چر لګل دي هواګانې فتثير سحابا فسقناه نو سقنا جرین ده تکلم ته وړو د غایب نه تکلم ته یا وجرین بهم حتى اذا كنتم في الفلك كنتم دا څه غلا د مخاطب ده د مخاطب نه وړي وجرین بهم اگر وجرین بكم پکارو وجرین بهم د متضاد خلاف دي هغه پوه شو او د نور مثال لیکلي د شعر وای
وقال السكاكي امام سکاکی رحمت الله علیه فرمایل دي هذا غیر مختص بالمسلم الیه ولا بهذا القدر و دا نه خاص دي د مسلم الیه سره او نه د مقدار سره د دې خبرې په مطلب باندې پوهه یعنی دا مخکې مثال استعطاف د بارمنګ ونه وي چې انا العاصی په دې باندې تاسو وي عبدک العاصی نو انا چې دا تکلم دی او عبد چې دا سره غائب دی نو ایدل دکې د متکلم په ځای باندې د متکلم نه دا خبره اوریدلې د غائب ته نو دا د سره خاص نه یعنی صرف دا نه چې د خبره به د متکلم په ځای باندې غائب ته اوړي نه صرف دا خاص ده او بګوره پرې انا العاصی او عبدک العاصی کې په عبدک کې دا عبدک دا مسلم الیه دی او انا دا مسلم الیه نو نه دا د مسلم الیه سره خاص ده او نه دا چې نه دا د غائب نه دا متکلم ته پوره خاص ده پوښوي نو خبره ده شوې چې دا التفات د تکلم نه غائب ته د غائب نه تکلم ته د حاضر نه غائب ته د حاضر نه غائب ته شپږ صورتونو باندې راځي او دا هم دا چې صرف په مسلمان به راځي کله کله مسلمان علاوه بل شي هم راځي پوښوي به معنی نه قال سراغي هذا دا سو یعنی نقل کول د کلام د حکایت نه غیبت ته حکایت نه مطلب متکلم ده د حکایت نه مراد سره او د غیبت نه مراد مدا سوي چې اسم ظاهر د سبب حکم کړي د غایب په حکم کړي اسم ظاهر د سبب حکم کړي غیر مختص بالمسلم له واذا خاص نه به مسلم له پوره ولا نقل بهذا الولد بهذا ولا بهذا القدر او نه بری قدر سره مطلب دا کنه چې صرف د سینه دا چې دغه نه د متکلم نه بغایب ته اوړي بلکې نور صورتونو مرضی وای چې دلته سره د مطلقاً ټکي ته ونه دي کې کنه دا وای ولا نقل مطلقاً نو بیا به دې کې تسامح ده سره به تسامح یعنی هر دغه چې دوه نو بیا یو مراد غسته کیږي نو یې چې مطلقاً ټکي وي ځکه چې وقال السكاكي هذا نو بهذا قوم نقل الكلام من الحكايه الى الغيبه او بهذا القدر قوم نقل الكلام من الحكايه الى الغيبه واښوي نو دا مطلقاً ټکي سره وي چې مطلقاً یعنی کدا غائب نه تکلم ته وړي کدا غائب نه حاضر ته وړي کدا حاضر نه تکلم ته وړي کدا حاضر نه غائب ته وړي لکه پوښوي بل كل من التكلم والخطاب ولا يخلو العباره ده وجکله بغیر مطلقاً ټکي ته ونه کنه نو دا به خالی نه عبارت د تسامح بول چوک غلطي بل كل من المتكلم بلکې هر یو د تکلم او د خطاب او د غیبت نه مطلقاً څه مطلب ده اي سواء كان في المسلم له او غيره برابر خبر ده کوم مسلم له کې او کړه مسلم نه راو بل څه کی او سواء برابر خبر ده بان كان كل منهما واردا في الكلام کله ټول لاغلي په کلام کې او کان مقتضى ظاهر یوي مقتضى ظاهر اراده راول لري ينقل الى الاخر او بل راول شي او نقل کړ شي یعنی مقتضى ظاهر غواړي چې کلام دې سره راول شي او دا کلام د خطاب نه علاوه بل سره راول شي مقتضى ظاهر وایي چې په غائب سره دې راول شي او دا د غائب نه علاوه بل سره راول کیږي فيصير الاقلام اقسام سته نو وبګر ټول اقسام سونه شپږ حاصلتن چې حاصل بشي حاصل شي من ضرب ثلاثه في الاثنين چې تین لبدو کې ضرب ورکه تین لبدو کې ضرب ورکه لکه درې دغه دي کنه تکلم د خطاب د وسره غائب دی او د هغه وسره چې راځي شپږ شو ولفظ مطلقاً دا مطلقاً چې ما وی ذکر کړل کنه ليس في عباره السكاكي دا به عبارت السكاكي کې نشته لري ولكنه مراد لیکن مراد دی بحسب ما علم په اعتبار دا چې حکم پیژندل شي د مذهب دلینا په الالتفات په التفات او بنظر الى الامثله وې د دې کوم مثالونه ذکر کړی دي هغه مثالونه ته ذکر هغه مثالونه ته خیال وکي نو مطلقاً به خپل راشي ويسمى هذا النقل او لګي دي نقل دا یعنی د یو ضمیر نه بل ضمیر ته اوریدل دي دغه لګي عند علماء المعاني التفات عند علماء د معانی په نسبت التفات ورته لګي التفات و ماخوذ من الالتفات الانسان من يمينه الى شماله او دا التفات و غسته شوی د انسان د اوریدو خې طرف ته یا غس طرف ته بالعکس لکه پوښوي كقولي قول ابن القيس تطاول ليلك بالاثمد تطاول ليلك بالاثمد دا امرؤ القيس چرته یو زه ته تلو کنه د شپې ورته چا خبر ورکو چې لکه ستا پلار مړ شوی دی نو دا وی تطاول لیلک بالاسم دی خپل زړه دی وی چې ای زړه ای نفسه پتا باندې د شپه په دې اسمود خار کې ډیر وګد شوی دنن نو ځل له خدای چې ویل پکارو چې تطاول لیلی بالاسمد چې زما د شپه په دې لغه کې چې نه دا وګد شوی دا په دې اسمود خار کې وګد شوی دا لیکن دا خطاب خپل نفس ته کړی دی واښو به دی باندې د متکلم نو دا ګوره د التفات ته وګه د متکلم نه څه دا وړو حاضر ته وړو الهغه واښو به دی باندې
نو متکلم نه څه دا وړو دا په کار دا چې د لیلی ویلې کنه د لیلی ګره فقوله كقول امرئ القيس تطاول ليلك او د شوی د شپستا خطاب لنفسه و اذا خطاب کړه د خپل نفس ته التفاتا التفات او مقتضى ظاهر و مقتضى ظاهر پکارو لیلی الګه تطاول لیلی چې وګد شوی تطاول لیلی تطاول لیلی بالاثم چې زماده شپه وګد شوی د پاسمت کې دوی دا د لیلی په ځای باندې سوې لیلو کوي الګه پوه شو به معنی په معنی پوه شو واذا ستګه د اسمد بفتح الحمزه وضم الميم یعنی په حمزه باندې بدمه اسمت بنوي اسمت بنوي اسمت رانجا اسمد بفتح الحمزه وضم الميم اسم موضعين دی وزینوم دی والمشهور ان الالتفات الغا اوس ما ته وګورئ وې التفات د ریټ په تعریف دي یو تعریف د امام سکاګی رحمت الله باندې او د علماء جمهور علماء کرام باندې جمهور علماء کرام وایي چې التفات دې ته ویل کېږي ما ته وګورئ التفات دې ته ویل کېږي چې یو څه یو ته په یو طریقه باندې ذکر کې او بیا هغه طریقه پرې په بل طریقه باندې ذکر کې مطلب دا کنه یو لفظ ته لاول په غایب سره ذکر کې او متکلم انتظار کوي مخاطب انتظار کوي چې دې په اوس په دې باندې په غایب سره باندې الټه کې ذکر کوي ته غایب پرې او تکلم ته وړي ته تکلم ذکر کې باغ ته دا کوي چې دې اوس تکلم به ذکر کوي او ته به غایب ته وړي ته خطاب ذکر کوي هغه انتظار کوي چې دې اوس خطاب ذکر کوي ته به غایب ته وړي واڅ به معنی نو دا جمهور علما کرام وایي چې لکه لاول یو لفظ ته په یو ټکی سره بیان کې او بیا د تعبیر په بل طریقې سره وکي نو دا التفات ده چې هغه بل چې نه هغه د مقتضا ظاهر خلاف ومي د مقتضا ظاهر خلاف ومي بلکې دوه خبرې یو د مقتضا ظاهر خلافي او بل چې سامع دري انتظار کوي او امام سکاګی رحمت الله علیه وایي چې بس یو پیر یو خبره پکې پوره ده که د مقتضا ظاهر خلاف وي او کني کوم کتاب ذکر کړه او کني ذکر کړه پوه شو به معنی وای دا خبره درل کې چې کومه کنه زیدین دا انا زید او انت عمرو ول مثال اوزي انا زید انا د متکلم دی او زیدون دا اسم ظاهر د ماته چې اسم ظاهر د سبب حکم کړي دا غایب په حکم کړي نو دا التفات نه دا التفات نه ځکه دا یو پیر ذکر شوی دی په دویم پیر باندې ځکه چې تا انا وې نو متکلم مخامخ انتظار کوي چې دا انا د اسم ضمیر د دې نه مو خامخ اسم ظاهر برازي پوه شو به معنی دا مقتضا ظاهر خلاف نه والمشهور مشهور دا ان الالتفات چې التفات څه ته وایي هو التعبير عن معنى چې دا تعبیر کولی دی معنا نه بطريق من الطرق الثلاثه په یو طریقې باندې درې طریقونه درې طریقې کمی دي اي التكلم والخطاب والغيبه چې یو خبره ته متکلم سره ذکر کوي یا په خطاب سره یا په غائب سره ذکر کوي بعد التعبير عن حروف د چې دا تعبیر درې کړی عن ذلك المعنى ده بل ما باخر من ببلدنا لکه پوه شوي چې دې کې بدوځ یو پیرا به ضمیر ته ذکر کې اعلی غائب ته یا د حاصل ته متکلم دي بدویم پیرا چې بیا بل ضمیر ذکر کنه به دغه خلافي نو بدی کې دا چې دوه پیری به یو خبره تکه سو پیری بګه یعنی ضمیرونه وبګي سوی اي بطريق اخر من الطرق الثلاثه بشرط بدي شرط باندې شرط ولای ان يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه ظاهر چې دا دویم تعبیر دا به متضاد ظاهرم خلافي او يترقب السامع او سامع بلاغي انتظار هم کوي لکه پوه شوي چې د جمهور په نسبت باندې څو شرطونه دي د التفات لپاره دوا یو دا چې دا دویم تعبیر د بدلولي تعبیر با دا به د مقتضا ظاهر خلاف وي او دویم دا چې مسامع به انتظار کوي ولا بد من هذا القيد او اذا قيد ذکر ضروري دی ليخرج مثل قولنا چې اوچ د دینه زموږ د قول بچان دي انا زید او انت عمرو انا زید تاوي کنه نو دلته انا دا تکلم څنګه کنه او زیدون دا سبب حکم کړي دا غایب حکم کړي نو دې دا التفات نشو ویلې انا زیدون دا ولې التفات نشو ویلې ځکه د لګی دا ته یو پر ذکر کو په ځین پر نه ذکر کړي او انا چې ذکر کو نو ورستو هغه دغه به دا خبره کوي د سامع بدن کې دا چې ورستو بدین خامخا د اسم ظاهر ذکر کوي دغه دوه زمينونه خدای ذکر کول نه شي واسو د مقتضا ظاهر خلاف نه و ان عمرو او نحن الذين صبحوا الصباح نحن الذين صبحوا صباحا يعني من هغه خلق یو چې منګه سبا کړل د سار په وخت کې د وخت سبا کړل نو دلته دا نحنو دا د متکلم څخه ده کنه او الذين اسم موصول له او موصول چې دا په حکم د غایب کوي موصول په حکم د څه کوي نو دلته چې تا نحنو اسم ضمیر ذکر کو نو د اسم ضمیر نو ورستو خامخه دا مقتضا ظاهر دا چې دین اوس په خامخه جنده به اسم ظاهر برازي صبر راځي اسم ظاهر برازي برازي نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارضا ملحاحا
نحن الذين من خلقوا صبحوا الصباح چې سبا کړه سهار په وخت باندې یوم النخيل غاره ملحقه او با دا کجور ور په ورځ باندې یعنی دا هغه ورځ باندې کوم کجور غاره ملحقه سخترین حمله کو په وخت په داس حال کې وقوله تعالی اياک نعبد و اياک نستعين ګوره اوس په دغه ته ماته ګوره الله تعالی فرمای الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نو دلته دا مالک یوم الدین چې دی کنه دا الحمدلله دا ټول اسم ظاهر دی اسم ظاهر ماته ته وي چې په حکم نه سګنه په غایب کړي نو دا مالک یوم الدین دا غایب دی او د دین ته وړي دی اياک نعبدو تا نو په اياک کې دا څه شری دا مخاطب دی او بنعبدو کې بیا سره متکلم دی نو صرف پدې کې پدې اياک کې چې دا مالک یوم الدین دا اياک دی کنه نو پدې کې دا التفات شوی دی چې اول اسم ظاهر دی اسم ظاهر په حکم د غایب کې وي او د دین بیا وړل لستا اياک تا او بیا اياک نستا نعبدو تا وسدا چې دا اهدی نصرات نو اهدی کې په اياک کې هم ضمیرو د مخاطب او په اهدی کې هم ضمیر سره د مخاطب دی دا شان دی په انعام ته کې په انعام ته هم ضمیر سره د مخاطب دی نو دا اياک او اهدی او انعام ته په دې کې ول سره التفات نشته ولی التفات نشته زګه چې په اياک کوم د غایب د مخاطب څخه دا او په اهدی کوم د مخاطب ضمیر دی او په انعام د کوم د مخاطب ضمیر دی خو چې کله دا اياک دغه نه مخکې د مالک یوم الدین اياک وي نو اوس په بری کې التفاتی ځکه چې مالک دا غایب په حکم کړي اسم ظاهر دا غایب په حکم کړي لکه پوه شو به باندې ها او بعض کسان دا ویلي دي چې یا ایه الذین آمنو دا چې نه دا مبری کوم التفات ده لکه و چې یا ایه الذین یا دا یا چې کنه دا به حرف ندا ده او منادا په حکم د خطاب کې وي منادا به څه کوي او دا آمنو چې نه په آمنو کې بیا تل د ضمیر د غایب ته کنه آمنو کې ضمیر د غایب ده به مقتضا ظاهر خود شو چې ایه الذین آمنتم ویلې نو دا خبره غلطه ده دا خبره سره غلطه ده ځکه چې مخکې ما تاسو را خبر وکړه چې اسم موصول په حکم د څه کې دا غایب کړي نو اسم موصول کوم دا حکم د غایب کړي او امنو په حکم د غایب کړي امنو غایب دي نو لهدا دا مقتضا ظاهر صحیح ده اب دې کې التفات نشته لکه پوه شوي په دې پوه شوي وقوله تعالی اياک نستعين او اهدنا او انعمت په دې ټولو کې فإن الالتفات بدی کې التفات انما هو في اياك نعبدو بدی کې دا التفات انده په اياك نعبدو کې ده والباقي جار على اسلوبه او باقي دا جاری په خپل اسلوب باندې په خپل طریقه باندې لکه پوه شوي طریقه یې په خپل ومن زعم او چا چې دا ګومان کړی دی ان فی مثل یا ایها الذين امنوا چې یا ایها الذين امنوا کې هم التفات ته او قیاس به امنتم پکار دی فقد سها على ما يشهد به كتب النحو نو دا سغه شوی دی باغ باندې چې گواہی کړی دی په دې باندې کتابونو د نحو یعنی کتابونو د نحو په دې خبره باندې گواہی کړی دا چې دا اسم موصول په حکم د غایب کړي نه الذين هم اسم موصول له دا غایب دی او امنوا غایب دی نو دلته التفات نشته نه الګه پوه شو به باندې وای وهذا الالتفات بتفسير الجمهور او دا التفات په تفسیر د جمهور سره اخص نه په تفسیر د سکاکی سره ما دا ستوي چې جمهور وای چې لاول به یو خبره یو شان ذکر کیږي بیا به داګه نه وړي په بل ځای سره به ذکر شي او دویم د بار شرط ده چې دا دویم د مقتضا ظاهر خلاف به ومي او دویم مخاطب لري خبره انتظار هم کوي سامع او مخاطب دې خبره انتظار کوي وای د امام سکاګر رحمت الله علیه لپاره بقیدا شرط نشته راګه مکه دې ذکر کړل او کنه ذکر کړل لکه تطاول لیلک بالاسمد نو بل تطاول لیلک مکه دې نه ذکر شوی وای ځوانو په نسبت باندې وځغله پوه شو به باندې امام سکاګر رحمت وهذا التفات او دا التفات په تفسیر د جمهور سره اخص منه خاص لرينا په تفسیر سکاګر په تفسیر د سکاګر سره لان النقل عنده اعم ذکر نقل لا باندې عام ده من ان يكون در قد عبر عن بمعنى بطريق من الطرق ثم بطريق اخر وهي چاغه اول په یو طریقې سره بیا بل طریقې سره ذکر شوی غني ذکر شوی او يكون مقتضى ظاهر یا مقتضى ظاهر دی ايو عبر عنه چې تعبیر وکړي چې دینه بطريق منها په یو طریقې د سره فتوريك وعدل بیا پر خو درشه او لیدل دینه وعدل عنها وعدل دینه الى طريق اخر بل طریقې دا فيتحقق الالتفات عنده بتغيير واحد نو د امام زکاګر رحمت الله علیه باندې با دا التفات متحقق په یو تغییر سره فكل التفات عندهم التفات عنده من غیر عکس نو کوم یو چې د جمهور باندې التفات ته اول امام سکاګر رحمت الله علیه باندې هم التفات وي خو عکس نشته یعنی کوم چې امام سکاګر رحمت الله علیه باندې التفات ته نو ضروری نه دی چې د جمهور باندې التفات وي فكما في تطاول الليل الګه پوه شو به باندې
لکه تطاول الليل کې په دې باندې دا خدا د امام سکاکی رحمت الله علیه په نسبت باندې خدا التفات ده خدا جمهور په دې باندې التفات نه لري ځکه جمهور خدا وایي چې یو پیرا به یو خبره ته په یو ځمیر سره ذکر کوي بیا بلاګې نه وړي بل ځمیر دا الګه پوه شو مې باندې دا پوره نه کوم بسې مثالونه لري اوس په جواب سبا وای ګوره موږ دا خبر وکړه لکه چې په دې کې اوس موږ د التفات ذکر کوي التفات په لغت کې معنی لري اوریدل او په اصطلاح کې التفات ته وایي چې دا کلام د یو اسلوب نه بل اسلوب ته واړي اسلوب معنا یعنی تکلم دی د تکلم نه خطاب ته واړي د تکلم نه غایب ته واړي غایب دی د غایب نه تکلم ته د غایب نه حاضر ته د دې ټول شپږ صورتونه دي ټول څه صورتونه دي شپږ صورتونه دي د التفات د پاره شرط ده زمنګ دغه په نسبت د جمهور علما کرام په نسبت چې لاول دی اصل ذکر کو پرې طرق ثلاثو کې په طرق سره ذکر کو بیا دا طریقې نه علاوه په بل طریقې سره ذکر کوي خو دې دویم د پاره شرط ده چې دا لاول نه با د مقتضا دویم به د مقتضا ظاهر خلاف په همي لکه مثال نو بیا تاسو ان شاء الله خبر سمجھ کړئ چې تاسو د مقتضا ظاهر خلاف په همي او د دې سره دویم نمبر خبره ده چې سامع به د انتظار هم کوي پوه شئ او دغه داره امام سکاکی رحمت الله علیه وی چې دا التفات دا عام دی درینه دا عام دی چې لکه مطلب کله مخکې یو پیر دی په یو طریقې سره ذکر کړل په بل طریقې سره ذکر کړه او کني ذکر کړه آیت باندې التفات او که سامع انتظار کوي او کنه کوي نو سمره د اختلاف په تطاول لیلک بالاسمد ودا د جمهور بنسبت التفات نه لري د جمهور بنسبت التفات ولې نه لري ځکه التفات نه لري چې په دې کې دا یو پیرا په یو طریقې سره بل پیرا په بل طریقې سره ذکر بلکې په یو طریقې سره ذکر شوی دا د امام سکاکر مله باندې دا التفات یو مثال وي بیا واپس تا مالی لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اے وای مالیا مال څه شوی دي چې زه عبادت نکوم دا هغه څه چې زه پیدا کړم دا هغه چې او تاسو واته واپس کیږي وز دغه حبیب نجار چلند خو دې قوم ته دغه کوي کنه یقوم ته کوي نو دغه دا وې مقتضا ظاهر دا چې ویلې چې لکه تاسو له څه شوی دي چې تاسو عبادت نه کوئ خدای مال لا اعبد مال څه شوی دي چې زه عبادت نکوم نه دلته ګوره یو خبره یو پیرا په مالیه په متکلم سره ذکر کا اعبد په دغه او به واړه ولا ترجعون چې تر څه پتا سو واپس کیږي نو دا ګوره التفات ته وسو هغه په دې خبره باندې پوه شئ او د دوانو په نسبت التفات ته پوه شئ صحیح